کله چې بارانونه بند شي نو څه اعمال کول پکار دي. ښکلی سوال دی د دې موقع مناسبت سره سوال استغفار. د ټولو نه زیات د باران چې کله نه کېږي او سوکړه جوړه شي نو استغفار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. قرآن مجید کې الله تعالی د نوح علیہ السلام واقعه را ذکر کړی ده او دا خبره ورته کړې ده چې الله تعالی نوح علیہ السلام وی فقلت استغفروا ربکم يرسل السماء عليكم مدرارا انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم اموالا وبنينا وانهارا. یو بزرگ ته یو سړی راغی وی اولاد مې نه کی وی استغفار. بل سړی راغی هغه وی جی فصلونه خراب شو باران نشته وی استغفار وای. بل سړی راغی هغه وی چې میوه خرابې استغفار وای. اکلک جلال نو یو کس تپوس کوي وی سه بار چاته دی یو نسخه خودله کله چا په سر دړم پینډال واچو کله چا په خېټه دړم پینډال واچو هر څه استغفار. هغه دا ځنه دا قرآن وایي دا ځنه وایم دا قرآن وایي چې کله تاسو استغفار کو نو یو دا د چې انه کان غفارا الله پاک به ته ګناونه معاف ويرسل السماء عليكم مدرارا او بارانونه به باندې وره ويجعل لكم انهارا نیرونه به جاری او تاسو امداد وو کی او تاسو تبا اولاد نارینه اولاد درکې بچي وي. استغفار د ټولو نصیحت څومره زیات استغفار سره د ورځې او د شپې کولای شي چې وکړي. دا استغفار دا د ګناهونو د معافۍ سبب وي او د ګناهونو د معافۍ په برکت باندې الله پاک بارانونه وري. او دویمه طریقه چې کومه عامه زمونږ د فقهاو او علماو ښودلې د حدیثو په رڼا کې هغه دا ده چې دا مسلمانان ټول راجمع شي ځان سره حیوانات او ماشومان هم بوځي. مونږ وایي مخ په قبله دې ته استسقا وایي. مخ په قبله وځي اول ته کې 2 رکعاته مونځ وکړي او د الله نه وغواړي الله ته وجاړي خدای پاک ته دا حیوانات او دا ماشومان دا بی گناه دي دا الله ته وسیله کی چې خدایا د دې دا خو بی گناه دي مونږ ګناهګار یو دا ماشومان بی گناه دي دا حیوانات بی گناه دي. او امام ابو حنیفه رحمه الله خدای غوي چې بس استغفار ډیر کو خپل ګناهونه توبه او استغفار. په استغفار کې د ګناهونو توبه خود به خود را